بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزتمند مسلمانان ورونو نن ما تاسو له یو څو وظیفې را پیدا کړي دي او ډېرې مجربې وظیفې دي کو دا وظیفې تاسو خپلې کې ان شاء الله العزیز تاسو پریشانای به ختم شي. هغه لومبۍ وظیفه دا د عزتمند مسلمانانو نن سبا تاسو خیال وکئ نو ډیر مسلمانان رونه دي د هغوی بچي نشته دی نو نن زه تاسو ته یو داسې وظیفه ښیم چې ان شاء الله العزیز الله جل شانه به تاسو ته نیک عمل اولاد در نصیب کی. هغه وظیفه دا د عزتمند مسلمانانو چې تاسو به 11 زنانه داسې پیدا کړئ چې هغه ماشوم په خېټه باندې یعنی بیماری د ماشومانو بیماری 11 زنانه چې تاسو کله پیدا کړئ نو بیا به هغه یوې زنانه ته ده ووایي چې ته به یو پیره صورت مریم ووایې او بیا به له د زمزم خالص اوبه پیدا کړي نو کومه زنانه چې صورت مریم ووایي نو هغه اوبو باندې بیا شوخ کړي یعنی هغه به پرې دم کړي نو 11 زنانه چې تاسو پیدا کړئ او یو پیره یعنی 11 پیرې به صورت مریم وي په 11 زنانو باندې او د زمزم اوبه پرې دمې او دا اوبه چې کله دمې کې 11 زنانه پوره شي نو بیا به داسې کار وکړئ کم زنانه چې ده او کم سړی چې د چا چې دا بچي نشته دی نو دوی ته به داسې ووایئ چې تاسو به 2 رکعته به نفل وکړي ښځه به مو وکړي او خاوند به هم 2 رکعته نفل وکړي ماسخوتن مون نه پس او بیا به د اوبو او بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړي د خپل ځان دپاره چې الله موږ له اولاد راکړي ستا دا کلام کې شفا ده د قرآن مجید شفا ده نو چې کله هغه اوبه دوی وڅکي او الله نه دعا وغواړي نو ان شاء الله العزیز او اوبه به دواړه وڅکي او الله جل شانه به ورته نیک عمله صالح اولاد نصیب کړي. دویم وظیفه دا د مسلمانانو چې نن سبا تاسو خیال وکئ نو معاشره کې چې دی نو هلکان کم دي او جنکۍ سیوا دي دا خو د الله د سیړه دي چاله هلک ورکړي چاله جنۍ ورکړي او زمونږ د ځینې زنانه چې دي نو دا په دغه پسې ګرځي نن پلانکي بابا لازم او نن ډنګري بابا لازم او نن صحاب بابا لازم موږ منو زمونږ صحابه دي زمونږ دغه دي خو موږ به سوال د الله نه کوو موږ به شرک نه سازو چې ما پلانکي بابا له تللی م او کاڼی یې پسې وتړو او بیا هلته لا تور چیلی هم پکې او سی هم پکې حلال کړي دا په غریبانانو ولې نه خوري دا صدقه ولې ته نه کوې په صدقې په نیت وکړه چې الله پاکه دا چیلی زه حلالومه او یا الله پاکه ته مال اولاد راکړي نو دوی لاړې شي او په غټې کاڼ پسې تړي او کپړو پسې زه ماله به الله پاک دغه راکړي او بابا ماله دغه راکړه به زوی راکړه او ماله جینۍ راکړه او ماله کور راکړه او بنګله راکړه نو دا به دغې باندې نه کېږي دا شرکیات دي دې نه ځان وساتئ او راشو د وظیفو سایډونو ته پوه شوئ په دې خبره تاسو نو دغه وظیفه چې ده دا چا چې دا زامن نه یا یو یا دوی یا نه کېږي لوڼه یې ډېري نو هغه دپاره وظیفه دا ده چې صورت یوسف چې دی صورت یوسف په ولیکې مزیدار په سپین کاغذ باندې او د دې لیکل لږ مشکل دی ګران دي خو دا به ولیکي چې کله دا صورت یوسف ولیکي نو بیا به داسې کار وکړئ چې دغه زنانه به یې خپلې غاړې ته واچي خو دا به کم دوران کې اچي دا به هغې دوران کې اچي کم دوران کې چې دا زنانه حامله شي یعنی 40 یا 30 دنې وشي 40 دنې وشي نو بیا به دا غاړې ته دا صورت یوسف واچي او بیا لیکي ویله او دغه زنانه به یې غاړې ته واچي کومه زنانه چې بچي یعنی زامنې نشته دی یا نه کېږي دغه زنانه چې واچي نو بیا به دا بل یو احتیاط کوي احتیاط دا دی چې باتروم غسلخانې وغیره ته به دا تعویض نه وړي ځان سره ځکه دا بېادبي ده او د الله کلام دی دا تعویض به وباسي او باتروم وغیره ته به ځي چې کله بیا راځي نو بیا به دا تعویض په غاړه کوي او ان شاء الله العزیز دا به 8-9 میاشتو پورې دا تعویض ته غاړې ته او موږ دا په خپله ما دا وظیفه کړې ده او دا ما لیکلې هم ده او ما سره پراته هم ده لیکل ډېر ګران دي که څوک یې نشي لیکلی نو ما سره رابطه وکړئ ان شاء الله العزیز زه به ولې صورت یوسف ورکم لیکل ما لیکلی دی او ما سره کور کې پروت دی او ما تقریبا 4-5 زنانو له ورکړی دی په خپله او الحمدلله چې الله جل شانه ته زامن ورکړه نو دا وظیفه خپله کوي او نور په دې دغه پسې مه ګرځئ چې پلانکي بابا لازم او ډنګري بابا لازم هغه به راله زوی راکړي او پلانکي به راله زوی ورکړي زامن چې دي د الله تعالی ورکوي لوڼه الله تعالی ورکوي چاله یې ورکوي چاله یې نه ورکوي خو موږ به قرآن ته نږدې کیږو که دې کې زموږ د هرې مسلې دپاره حل شته دی. بله وظیفه دا ده چې ځینې خلک دا هم وایي که نه چې
چې څوک وایي چې ما سره یو انسان محبت وکړي نو ما له یو مولانا صاحب وظیفه راکړې ده او ډېر بزرګ انسان دی، دی مردان دی. هغه مله وظیفه راکړه، زه اوس ناست وم، ما ورله خپې چاپي کولې. نو ما ورته ویل مولي صاحب تاسو زما ډېره مینه ده، ما ته ډېر ګران یې. مولي صاحب ته ما وی ویم دا څه وجه ده چې ته ما ته دونه ولې ګران یې، ته ما ته ډېر زیات ګران یم چې تا نه زه دا سر قربان کړم. مولي صاحب ما ته څه وایي چې زه تا له یو وظیفه در کومه او ته دا وکړه نو تا به انشاءالله العزیز ته هم خلکو ته دغه شان ګران. ما مولي صاحب دا خو ما ته هم وښایه. مولي صاحب ما ته وظیفه وښوده چې یا ودود به 200 پیرې وې. څو پیرې؟ 200 پیرې. نو ما ورته مولي صاحب که دا زه 500 پیرې ویم نو بیا وی که 500 دې کړه مولي صاحب خو خبر درته کوم چې خلک به دې بیا ښکلوي. او یاره ما پې ازمیښت کړی که نه چې دا وظیفه ما کله 500 پیرې کړې که نه، قدرتي کار دی چې هر سړی دونه مینه محبت دا به در سره کوي چې هر سړی که ستا دشمن شیم که نه هغه به تا سره دومره مینه کوي چې تا 500 پیرې یا ودودو 500 پیرې یا ودودو یا 200 پیرې وه یا 300 خو 500 ته مه وي چې مولي صاحب چې 500 دې وي خلک به دې ښکلوي. یو بله وظیفه راته ښیمه چې دغه دا ده یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو. دا وظیفه ده، دا زمونږ یو بل استاد دی، زما په خپله استاد دی. نو هغه ډېر پریشان حال و. هغه له یو سړي دوکه ورکړې وه، 50,000 روپو کې دوکه وله ورکړې وه، ذمېواري اخیستې وه. نو مولي صاحب ډېر پریشانه و او ملام دی، امامتي کوي او شیرګړ مدرسه کې درس هم کوي. نو هغه مولي صاحب چې دی نو هغه نبي علیه صلات وسلام له خوب کې رالی. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې ته ولې دونه خفه یې؟ نو هغه زمونږ مولانا صاحب ورته عرض کړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له یو کس دوکه راکړې ده، ما باندې 50,000 روپۍ قرض دی او ما نه غواړي او زه پریشان حاله یم. نو نبي علیه صلات وسلام ورته په خوب مبارک کې ورته وفرمیل چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو. دا 313 پیرې وایه او مخکې او وروستو ته 30 پیرې یعنی 23 پیرې درود شریف وایه. انشاءالله العزیز چې ستا دا کمې پریشانۍ چې دی او دا کم قرض دی پته دا به الله تعالی ختمې کړي. نو مولي صاحب د خولې خبره چې بیا یو کس رالی زه جومات کې یم او نه مې پیژندو، هېڅ څه نه مې ورسره تعلق نه مې چېرته لیدلی او چې دا څوک دی او څوک نه دی. وی ما ته 50,000 روپۍ راکړې چې دا واله په دې د خپل ضروریات پوره کړه. نو ما ته یې پیسې واخیستې، ما له یې په خپله راکړې بس چې په دې د خپل ضروریات پوره کړه. نو دا دغې وظیفې برکات دی. او بیا نبي علیه الصلاة والسلام له په خوب کې ورکړی چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو دا وایه. نو تاسو هم چې په چا باندې قرضونه وي وغیره یا چا څه مالي دغه کمي نو هغه دې دا وظیفه خپله کړي، روزانه 313 پیرې دا وظیفه وایي. انشاءالله العزیز الله تعالی به دغه پریشانۍ ختمې کړي. نو دا ستاسو دپاره ما یو 3-4 وظیفې را پیدا کړې وې او ډېرې مجربې دي. او تاسو کې دا کار دی چې تاسو ویډیو پلی کوئ نو بیا پوره ګورئ نه، بس یو سر یې وګورئ بیا کټ کوئ. پوره ویډیو وګورئ، ځان په دې وظیفو باندې پوهه کوئ. او چې چا بچي نه وي، د چا اولاد نه کېږي یا څوک وایي چې ما سره د بل انسان محبت کوي او یا په ما باندې قرضونه دي مالي دغه دی، دا 4 وظیفې مې ورته وښودې او دا تاسو وکئ او انشاءالله ستاسو کار به الله تعالی کوي. او دا صورت یوسف چې دی نو که څوک دا نشي لیکلی نو زه درته خپل نمبر ویمه، ما سره بیا رابطه وکئ یا په دې سکرین به تاسو ته زما نمبر انشاءالله العزیز د چا چې دغه مسئله چې نارینه اولاد یې نه کېږي نو دغه وظیفه دغه صورت یوسف چې دی هغه ما سره شته دی. ما ته فوټوسټیټ هم ایستي دي او داسې هم را سره شته دی. او ما چې چاله ورکړي دي 4-5 زنانو الله تعالی وله زامن ورکړي دي نو ما سره رابطه وکئ او زه به دغه تعویض درکم. نو په دې خبرو به اتفاق وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.